د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو د انعکاس فرهنګي مجلې ادبي خپرونې خوږو مینوالو سلامونه او مینه مې ومنئ. زه داد محمد الکوزی یم ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. تمه لرم چې تاسې درانه هم راسره تر پای شیبو مله اوسئ او په روانه فرهنګي مجلې ادبي خپرونه کې راټول شوي مطالب تر پای شیبو راسره بدرګه کړئ. درنو اوریدونکو په نننۍ فرهنګي مجلې ادبي خپرونه کې تاسو خوږو ته بیلابیل مطالب برابر کړي. په نننۍ فرهنګي مجلې کې به راسره واورئ د ولایتونو د اطلاعاتو فرهنګ رئیسان دي د فرهنګي چارو د ښه والي دپاره هڅې وکړي. د فرهنګي چارو د ښه والي لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غني د لارښوونو پر عملي کولو ټینګار وشو. د قندهار د اطلاعاتو فرهنګ مسؤلین وایي د پښتو ژبې او ودې لپاره اړینه ده چې پښتو ژبې ته اثار وژباړل شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر محمد طاهر ظهیر وایي افغانستان په اقتصادي څلورلارې سربیره د تمدنونو فرهنګ د وصل ځای هم دی. له یو نوي غوړېدلي ځوان شاعر او غزل لیکونکي اجمل اظهار سره ځانګړې خبرې د احمد شاه قرار په ښایسته غږ د قیام الدین خادم د ژوند او شخصیت په اړه چمتو شوی مطلب دا چې را سره په خپرونه کې ستړي نشي د هارون باچا په خواږه غږ یو په زړه پورې غزل او نور هنري او فرهنګي مطالب درته چمتو کړي. قدرمنو اوریدونکو نور مو د انتظار شیبې رالنډوم. د فرهنګي مجلې فعل د دې اونۍ له څو مهمو فرهنګي خبرونو څخه کوو چې دا برخه به درته زما همکار اجمل پردیس وړاندې کړي. د ولایتونو د اطلاعاتو فرهنګ رئیسان دي د فرهنګي چارو د ښه والي لپاره هڅې وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمي د ویډیو کنفرانس له لارې د ولایتونو د اطلاعاتو فرهنګ د رئیسانو پروګرامونه، ستونزې او اړتیاوې واورېدې. د خبر له مخې په دې غونډه کې په داسې حال کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ستر حقوقي سلاکار دلاور نذیر زوی هم حاضر وو. د ولایتونو د اطلاعات او فرهنګ رئیسانو د خپلو اړوندو ادارو پروګرامونه، ستونزې او اړتیاوې د فرهنګ او هنر له معین سره شریکې کړي. هغوی په وار سره خپلو خبرو کې د لازمو تجهیزاتو او امکاناتو د تشکیل او بودیجې کمښت، د خطر په حال کې تاریخي ابداتو د ترمیم او مرمت کولو په برخه کې د تخصیص او بودیجې کمښت، په یو شمېر ولایتونو کې د موزیمونو او کتابتونونو د ودانیو د جوړولو، د فرهنګي پروګرامونو په جوړولو کې د مالي ملاتړ نشتوالی د ولایتونو د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو مهمې ستونزې یادې کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین د اطلاعات او فرهنګ د ریاستونو د ستونزو د لرې کولو ډاډ ورکړ او څرګنده یې کړه چې فرهنګي کارونه زیاتره انګیزې او فرهنګ ته په مینې پورې تړاو لري. هغه د هیواد د جمهور رئیس محمد اشرف غني د لارښوونو په رڼا کې تاریخي ابداتو او فرهنګي میراثونو ته د پاملرنې او د فرهنګي برخو د لازمې څېړنې او ښه مدیریت په موخه د خپلو پروګرامونو په اړوند څرګندونې وکړي. هارون حکیمي دغه راز د هیواد له جمهور رئیس سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مشرتابه پلاوي د وروستۍ کتنې او دغه راز د فرهنګي چارو د ښه والي په اړوند د جمهور رئیس د لارښوونو په اړه د ولایتونو د اطلاعات او فرهنګ رئیسانو ته معلومات ورکړل او له فرهنګي پروګرامونو څخه د جمهور رئیس د ملاتړ ډاډ ورکړ. دغه راز د فرهنګ او هنر معین د جمهوریت د ارزښتونو پر ملاتړ، د سولې لپاره پر ذهنیت جوړولو، د تاریخي ابداتو او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د مسؤلیت منلو په خاطر خلکو ته پر روحي ورکولو او د هیواد د دودونو او فرهنګي لاسته راوړنو ته پر پاملرنې ټینګار وکړ. د قندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د پښتو ژبې د ودې لپاره اړینه ده چې پښتو ته آثار راوژباړل شي. د قندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر حکمت الله افغان د پښتو ژبې ورځې په نمانځ غونډه کې وویل چې د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ لپاره اړینه ده چې پښتو ته آثار راوژباړل شي او هم په پښتو ژبه آثار ولیکل شي. افغان د پښتو ژبې پر اهمیت خبرې وکړي او ټینګار یې وکړ چې د پښتو ژبې د بډاینې لپاره هر لیکوال خپل مسؤلیت ادا کړي. د خبرونو له مخې په دې نمانځ غونډه کې زیات شمیر نورو کسانو هم د پښتو ژبې پر ارزښت مقالې ولوستې او په مورنۍ ژبه زده کړې د هر زده کوونکي او محصل حق وباله. دوی غوښتنه وکړه چې په دولتي ادارو کې د هم په پښتو ژبه مکتوبونه ولیکل شي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په نړۍ کې په پښتو ژبه شاوخوا 50 میلیونه کسان خبرې کوي، خو له ځینو پښتنو پښتو هیره شوې او اوس په نورو په پردیو ژبو خبرې کوي. محمد طاهر ظهیر وایي افغانستان په اقتصادي څلورلارې سربیره د تمدنونو او فرهنګونو د وصل ځای هم دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر ظهیر د 1400 کال لپاره
د 1400 کال لپاره د سولې د روزنیز او پوهاوي ورکولو پروګرامونو د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې افغانستان په اقتصادي څلورلارې سربیره د تمدنونو او فرهنګونو د یو ځای کېدو سیمه هم ده. هغه ټینګار وکړ چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سولې جوړولو فرهنګ لپاره د سولې په چارو کې د دولت له وزارت سره همکارۍ ته چمتو دی. د خبرونو له مخې په دغه مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست څرګنده کړه د ملتونو د تاریخ د عطف نقطه سرښندنې دي او زموږ په تاریخ کې په افغانستان کې د انګلیس د یرغل له ماتې څخه د تروریزم تر ماتې پورې زموږ د ملت د عطف نقطې دي. هغه زیاته کړه افغانستان په اقتصادي څلورلارې سربیره د تمدنونو او فرهنګونو د نښلولو سیمه هم ده او زموږ هیواد هم د بشري تمدنونو میراث لرونکی دی او هم د جهان ګشایي څلورلارې له سکندر نیولې د چنګیز خان، مغول، امیر تیمور او تر نننیو اړوند پیچلتیاو پورې. هغه څرګنده کړه چې دا کار د دې سبب شوی چې جګړه ماري ترویج شي او د جګړې صنعت رامنځته شي او وروسته جګړه د ټولنې په فرهنګ او اخلاقو شامله شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وویل د دې اړتیا ده چې نوی نسل منفي برداشتونه له خپلو ذهنونو څخه پاک کړي چې د فرهنګ جوړولو او له نوو زده کړو پرته دغه کار ناشونی دی او د جګړې او تاوتریخوالي ناوړې څیرې باید توضیح شي او د فرهنګ جوړولو لپاره دوامداره کار وشي. محمد طاهر ظهیر په ښوونځي کې د فرهنګي سیالیو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست په یو ځانګړي فرهنګي پروګرام کې په ګډون سره د ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د فرهنګي سیالیو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. د خبر له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر ظهیر د افغانستان د هنر د شکارونو ټاټوبې تر عنوان لاندې ځانګړي فرهنګي پروګرام کې چې د کابل ښار د شپږمې ناحیې د امید سبز ښارګوټي په عبدالرشید خلیلي ښوونځي کې جوړ شوی و ګډون وکړ. دغه پروګرام د هغو زده کوونکو د ستاینې په خاطر جوړ شوی و چې په فرهنګي سیالۍ کې د یاد ښوونځي په نوښت جوړ شوی و ګډون وکړ او بریا یې ترلاسه کړه. محمد طاهر ظهیر د دغه شان فرهنګي پروګرامونو جوړول یو ښه نوښت وباله او ویل چې دغه شان پروګرامونه کولی شي پټ استعدادونه ښکاره کړي او په هیواد کې د فرهنګ او زده کړې ساحې د ودې او پراختیا سبب شي. هغه د ټولو ښوونځیو له مسؤلینو څخه وغوښتل چې دغه شان فرهنګي پروګرامونو په جوړولو سره د دې زمینه برابره کړي چې زده کوونکي د تمدن او فرهنګ په برخه کې د خپل هیواد پر ویاړلي تاریخ خبر شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وویل دا یوه مهمه اړتیا ده چې زموږ زده کوونکي د خپل هیواد د فرهنګ او تاریخ په اړه پوهاوی ولري ځکه څومره چې موږ پر خپل تاریخ خبر اوسو هغومره له تاریخ سره زموږ پیوستون لا زیات ټینګیږي. ظهیر ټینګار وکړ چې پر فرهنګي میراثونو خبرتیا مهمه ده. باید وویل شي چې دغه سیالۍ د کتاب او شعر لوستلو په برخو کې د عبدالرشید خلیلي ښوونځي د زده کوونکو ترمنځ ترسره شوې وې چې په پایله کې 10 زده کوونکي د دغو سیالیو ګټونکي وپېژندل شول. د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو اجمل فردیس ته غوږ وی چې د هیواد او سیمې په کچه یې درته د تیرې اونۍ مهم وروستي فرهنګي خبرونه وړاندې کړل. درنو اوریدونکو، غزل څه ته وایي؟ غزل لغوي معنی یې له ښځو سره خبرې کول او په ادبي اصطلاح د شعر هغه ډول دی چې له 8 څخه تر 14 او کله کله تر 20 بیتونو پورې هم رسیږي چې ټول یې په یو وزن او قافیه وي. جوړښت یې د قصیدې په څیر دی، له یوې مطلع څخه پیروي کوي او اخري بیت ته یې مقطع وایي چې معمولا پکې د شاعرانو نوم او تخلص راځي. لومړی غزل چې په پښتو ژبه کې ویل شوي د اکبر زمین داوري لخوا په 280 هجري کال کې ویل شوي چې په 8 هجري پیړۍ پورې اړه لري. اوس وار د ځانګړې مرکې را رسېدلی. په نننۍ فرهنګي مجلې ادبي خپرونه کې دا ځانګړې مرکه زما همکار نصرالله بیتاب له یو نوي غزل لیکونکي شاعر اجمل اظهار سره کړې او لومړی ترې پوښتلي چې د ادب په ګلبند کې زیات فرمونه او کالبونه شتون لري. تاسو په کوم صنف او سب باندې کار کوئ؟ راځئ چې نور په دې زړه خواله کې واورو. د ادب په ګلبند کې ډېر اصناف دي، ډېر صنفونه دي. په کوم صنف کې مو ډېر زیات کار کړی دی؟ بیتاب صاحب، ما په نظم او غزل کې ډېر کار کړی او سټارټ مې له غزل نه شوی. شروع مو د غزل نه شوی؟ شروع مې له غزل نه شوی دی. بلکل. ښه، چې د غزل نه مو شروع کړه، ولې مو دغه صنف انتخاب کړ؟ بیتاب صاحب، دغه غزل پښتو ژبې لپاره ډېر اسانه وي او څوک کوم شاعر چې سټارټ اخلي هغه عموما له غزل نه اخلي. هغه په دې برخه کې ماشومتوب کې هغه کوم الفاظ سي هغه وزن او قافیه هغه خبرو کې برابر وي که نه. دا د پښتو ژبې داسې الفاظ دي
نو وړکتوب نه هماغه قافیه او ردیف برابري هماغه خبرې چې کله سړی وغواړي شاعر شي یا کوشش وکړي نو هماغه الفاظ چې غزل د برابر شي نو همدا وجه وه چې غزل مې انتخاب کو غزل مې ولیکلو لومړی. راځو به ستاسو د غزلونو خواته هم خو دا راته ووایي چې کله مو په غزل باندې پیل وکړل خپله کورنۍ کې چا مو مخنیوی وکړ که ونه کړ؟ بهتاب صاحب کورنۍ کې ډېرو مخنیوی وکړه. کورنۍ کې چا را سره نه منله شاعري د هغې په نسبت بدم یعنې دا خبره به یې کوله چې پلار مې افلاطون نه و خو ویل به یې خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي یعنې مطلب د روزګار طرف نه غوښتنه یې کوله که څنګه څه وجه؟ بهتاب صاحب د شعر او شاعري هغې نه خوښوله نه یې غوښتل چې زه شاعر شم اگر که ما کتابچې پټې ساتلې وجه دا وله چې زه پوهېدلم چې دی سوځوي که نه نو همدا وجه وه چې ما کتابچې هر څه پټ ساتل خو وخت داسې راغی چې بیا همدوی ډاډ راکړه همدوی تشویق راکړه چې په دغه ډاډ کې د سره څوک ملګري وو؟ ډاډ کې یوازینی شخص چې و هغه مې مور وله مور ته مې شاعري لوستله مور ته مې شعر لوسته نو هغې خوښاوه واقعیت مینه یې راکړله او ډاډ یې راکړه ویې ویلې ته حتما کولی شي یو ځای ته ورسېږي. راځو ستاسو د غزل طرف ته که نه چې یاره تاسو وایي مونږ غزل یو غزل را باندې پیرزو کوي. سمه ده بهتاب صاحب غزل به درته ووایم غزل داسې ده چې باور نه لرم زه خو په هېڅ څه پروردګاره باور نه لرم زه خو په هېڅ څه پروردګاره که ساه اخلې نو واخله ما ته پروردګاره چاودنه کې خپل د زړګي سر له لاسه ورکړه چاودنه کې خپل د زړګي سر د لاسه ورکړه اوس دلته له کورونو ټولۍ وړه پروردګاره. ډېر ښکلی بیت دی. یو ته به ترې خبرې بنجاره مابابه چیرې ډېر ښکلی ډېره مننه. څومره وخت کېږي چې تاسو غزل لیکئ؟ بهتاب صاحب شاعري سره مې دا خو عموما شاعران دا د پوښتنې ځواب ورکړي چې زما له وړکتوب نه مینه وه زه به هم په هغه ډله کې ځان حساب کوم زما له وړکتوب څخه مینه وه شعر او شاعرۍ سره ډېره مې اورېدله خصوصا کرن خان مې ډېر اورېده بیا نو هماغه وجه وه چې له وړکتوب نه مې شعر خوښو او شاعري تقریبا 4 کاله کېږي شعر لیکم. 4 کاله کېږي چې 4 کاله کېږي. په دغه 4 کاله سفر کې څومره غزلې مو تر اوسه لیکلي؟ بهتاب صاحب تقریبا 250 او 260 به یې شاوخوا دومره به یې. هغه کوم غزل و چې تاسو یې خلکو ته ور وپېژندئ چې یاره دغه غزل دی زما غزلې خو ټولې په شاعرانو باندې ګرانې وي بچي ورته اکثر وایي کوم غزل داسې و چې هغه ستاسو شهرت سبب وګرځېد او خلکو خوښ کړ؟ بهتاب صاحب زما شاعري خو داسې ده چې ډېرو خلکو لوستې ده ویلې ده تر هغه ډیکرومې کړي دي نو داسې کوم غزل مې په یاد نه ده نو ډېرو خلکو ویلي دي دا د راډیو له لارې خلکو سره اورېدونکو سره شریکې کړي خو د هغې له جملو څخه یو غزل و چې په نوم انسان ته احترام کوه خدای مهربانه دی د سولې غږ په پښتون قام کوه خدای مهربانه دی. دغه غزل و چې زه خلکو ته معرفي شوم او زه خلکو ته ور وپېژندلم همدغه غزل ما ته ډاډ راکړه چې واقعیت زه شعر لیکلی شم او زه دا استعداد لرم چې زه غزل ولیکم او ولس ته یې وړاندې کوم. تاسو چې کله د پښتو د ادب په ګلبڼ کې قدمونه کېښودل نو لاسنیوکه مو د چا نه وکړه استاد لرئ که نه لرئ؟ بلکل ښه پوښتنه دې وکړه بهتاب صاحب هو استاد لرم خالد شاه دردمن صاحب نومیږي له همغه نه مې سټارټ اخیستی و شعر مې لیکه بیا هغه سره چې کله مخ شوم نو زړه نازله وم شعر مې ورته ور وښوده نو هغې ډېر ډاډ راکړه تشویق یې کړم اگر که شعر کې مې دومره غلطیانې نه وي خو هغې وویلې چې ته کولی شي شاعر شي او واقعیت ما هغه را سره ډېرې هلې ځلې وکړې خالد شاه دردمن زما د شعر استاد. بابا غزل حمزه بابا بیت را یادېږي چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشو د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم دغه شان لیکوالان پاتې شوي دي چې د هغې شعرونه اوس هم خلک اوري او خوندونه ترې اخلي ستاسو غزل کې ګورو ستاسو احساس هم ډېر لوړ دی نو په دغه صنفونو کې تاسو بیا د کوم لیکوال شاعر داسې دی چې هغې غزلې لیکلي وي او ستاسو هغه خوښوئ؟ بهتاب صاحب شاعري عموما زه هر شعر ته باید ښه ووایم او بهتاب صاحب شاعران زه ډېر تعقیبوم خو چې ډېرې تعقیبوم هغه صابر صاحب د صاحب شاه صابر او حفظ الله حمیم دغه شاعران ډېر تعقیبوم واقعیت د سره له زړه نه مینه لرم. ولې اوسنیز ډېری ځوانان چې زموږ دي هغه د غزل په برخه کې کار کوي او نور اصناف چې دي چربیته بګتۍ لوبه ټپه هایکو نثر په دې باندې کار نه کوي؟ بهتاب صاحب غزل ډېر ګران صرف دی که نه په ده کې لکه
سټارټ هم ډېر سخت دی، د هغې وزن او قافیه او دا سیلابونه دا برابرول ډېر ګران کار ده. خو بیا دا د پښتو ژبه خپله یو غزل ګرځېدلې ده، دا د پښتو الفاظ چې دي دا خپله یو غزل ګرځېدلې. وړکېتوب کې هغه ماشومان چندرو کې یا مثال کومه لوبه کې یو بیت رایاد کوي ته چې وړه وي په یو خپه به د چندرو کوله، سمه تکړه وي په یو خپه به د چندرو کوله. نو هماغه وجه ده چې غزل خلک سټارټ له غزل اخلي که نه. نو غزل یو مخکې تا یادونه وکړه بګتې او دا ټپیز او دا شیان که نه، واقعیت دا په ده باندې دومره اسانه مغزه نه خلاصېږي، او خصوصا د اوس زمانې نوي شاعران چې څوک شعر ته به ازمایي مو کړې ده، کوشش مو کړی دی چې یاره زه د نظم ولیکم، چاربیته دې ولیکم؟ په نظم مې بېتاب صاحب ډېر کار کړی، نظم مې خپله لیکلي دي، نظمونه مې لیکلي تقریبا 8 نظمه مې لیکلي دي، 8-9 نظمه مې لیکلي دي. 8 9 10 19 او 9 نه دومره نه که نه، یا 8 دي یا به 9 که نه دومره وایم. په وروستیو کې د ټولو شاعرانو په ځانګړي ډول د غزل فورم مینوالو ته تاسو څه پیغام لرئ؟ زه فقط یو بیت وایم، زه باوري یم ده کې به ډېر مفهوم پروت وي او دنه به دا به لوی پیغام یې هغې ته. هغه داسې ده چې د شهرت لپاره ملیکه غزل، د شهرت لپاره ملیکه غزل، د ولس راویښول پکې هدف که. وایي دا خو ستا مینه د احساس دی چې ډوبېږم پکې، نه خو شاعر یم او نه زه غزل لیکلی شم. ستاسو د نظم زه یادونه وکړه چې یاره نظم هم لیکم، 8-9 غزلې مې لیکلي که نه، 8-9 چې یو ځای کو 14 راځي، خو به هر حال 9 به ونیسو، 9 نظمونه مو لیکلي. د دغه نظمونو نه مونږ ته څه راپېرزو کوئ؟ مینوال به پته وي چې یاره اجمل اسحار صاحب چې دی هغه به مونږ ته نظم وي، او ښه نظم به انشاءالله چې غزل کې مو کم احساسات پراته وو د هېواد سره د مینې، نو زما په نظر چې هغه به په نظم کې هم ځای شوي. بالکل ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. زه نظم وایم چې آینه مه ماتوئ، آینه مه ماتوئ، ځکه په دې آینه کې د چا به راز پروت وي، د چا به آغاز پروت وي. څوک به په دې آینه کې خپله ځواني ویني، د چا مستی ویني، ښه رنګیني ویني او زندګي ویني. ښه ده چې ماته نشي دغه نازکه آینه، که چیرې ماته شوله زړونه به وچاودېږي، ښکلي به ډېر خفه شي، ژوند نه انکار به وکړي، هر څه به پرېږدي داسې د مرګ انتظار به وکړي، هر څه به پریدي داسې د مرګ انتظار به وکړي. ښه ده چې ماته نشي که نه دنیا به اور واخلي، هر خوا به سره لمبه شي، سترګې به تور واخلي، هر خوا به مړه ډیوه شي. دا د نفرت نه کېږي، منافقت نه کېږي، محبت وازمئ، الفت ته لاره وکړي، دنیا رنګینه به شي، جنت ته لاره وکړي. محبت وازمئ، الفت ته لاره وکړي، دنیا رنګینه به شي، جنت ته لاره وکړي، هوا خوشحاله به شي، سپرلي به وموسېږي، توره تیاره به لرې شي، جنګ او جګړه به لرې شي، مینه او خلوص به راشي، دغه لانجه به لرې شي. مینې نه مه تېرېږئ، تیارو نه ځان وساتئ، وینې نور مه بهوئ، لمبو نه ځان وساتئ، ټوپک په ځمکه ښخ کړئ، جګړو نه ځان وساتئ. ښکلی پیغام. ټوپک په ځمکه ښخ کړئ، جګړو نه ځان وساتئ، د یو مین د ارمان خیالونه مه ورانوئ، زړه ته یې غوږ ونیسئ، فکرونه یې مه ورانوئ. دا بیت راته بیا وایه. ډېره مننه. د یو مین د ارمان خیالونه مه ورانوئ، زړه ته یې غوږ ونیسئ، فکرونه یې مه ورانوئ. که چیرې دغه آینه همداسې پاتې شي نو نفرت به اور واخلي، ښکلي خوشحاله به شي، آینه روښانه به شي. ډېر ښکلی. هدو ډېر ښکلي بیتونه. اجمل اظهار صاحب که موږ ته دا ووایي که نه چې په راتلونکي وخت کې څه نظر لرئ چې آیا د غزل په برخه کې به همداسې دوامداره پاتې شئ که نه په نورو صنفونو به کار وکړئ؟ بالکل. بېتاب صاحب کوښښ مې دا وي چې زه پښتو ژبې ته پوره توګه خدمت وکړم، او بله دا چې د همدغې لارې د ویده ولس راویښ کړم. کوم غلط اړخونه چې ولس لري باید هغه ور پر نښه کړم، هغه ور پر ګوته کړم. نو کوشش مې دا وي هغه که په نظم کې، هغه که په غزل کې، هغه که په ټپه کې، نو همدا هڅه همدا کوشش به زه جاري وساتم. ډېره هڅه دا کوم چې زه په غزل کې کار وکړم، ځکه غزل سره مې ډېره مینه ده. دغه مینه مو الله پاک همدغسې ګړندۍ او ژوندۍ وساته، او داسې ده چې ستاسو غوندې ځوانان یي نو موږ په دې باندې افتخار کوو، فخر کوو چې په راتلونکي وخت کې هم د پښتو د ژبې د خدمت دپاره ځوانان شته او هڅې کوي. دا راته وایي چې ډېری ادبي مجلسونه کېږي او غونډې کېږي، په دغه غونډو کې تاسو شرکت کوئ که نه کوئ؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړه بېتاب صاحب. هو ادبي ناستې ډېرې کوم، خصوصا دا بهیرونو ته ډېر زما خپل هم بهیر لرو، زه ادبي ناستې ډېرې کوم. کله مو غزل تنقید ته وړاندې کړی دی؟ او واقعیت شکر د خدای د روغ راوتی دی. روغ راوتی دی. تنقید نو زما په اند چې غزل روغ نه وځي، ستاسو غزل څنګه روغ؟ هغه غزل به داسې و چې تا چې د کتو هغه هنداره ورکه کړې ده،
ما د پرمختګ لپاره لاره ورکه کړې ده. داسې یو غزل و نو زه ځینې ملګرو پې کره کتنه وکړله خو دومره ونه ټکېده که نه لکه څنګه چې د نورو شاعرانو ټکېدلی هغه کوم غلط الفاظ یې هغه کوم اړخ چې لري هغه ډېر کم الفاظ ول چې هغه یې راته په ګوته کړه. داسې کله شوي دي چې غزل مو تنقید ته وړاندې کړی دی په یو بهیر کې او په هغې باندې ډېرې سختې نیوکې شوي د پوهه شاعرانو لخوا نه او غزل نه مو زړه تور شوی داسې کله شوي؟ زه به ووایم چې وخت اول وخت کې مې چې سټارټ اخیستی او ځینو کسانو ښه شاعرانو سره مې شعر شریکه و هغې به زما زړه ډېر ماته و. د ده پر ځای چې ما ته ډاډ راکړی و چې ته کولی شې شاعر شې او ټولنې ته خدمت وکړې نو زما به زړه ډېر ماته و. نو بیا ما ځان سره فکر وکړم مالې خیر د ده به دا خپل نظر وي که نه زه به دا هڅه جاري وساتم. نو هماغه وجه وه چې هماغه چا چې زما شعر په شعر باره کې خبرې کولې هماغه زما شعر وهڅه او په خپل غږ یې ترنم کوو. په تلو تلو کې داسې څه میسج پیغام هغه شاه زلمو ته پرېږدئ چې هغې غواړي چې د شعر او ادب طرف ته راشي باید هغې څه وکړي؟ زه دغه نوي شاعرانو ته فقط دغه پیغام پرېږدم چې ادبي غلاونه دې ځان منع کړي. کوشش دې دا نه کوي چې یو ترهیه غزل دې ولیکي او هغه دې بیا په خپل نوم کړي. او غزل ولیکه ترهیه غزل خو داسې چې هغه طرحه ورکول کېږي که نه خو ترهیه غزل خو به هغې لیکي نه داسې نه وایم لکه طرحه پټه کړي په خپل نامه یې کړي مکمل غزل پې کړي داسې نه وایي چې دا طرحه د فلان کې شاعر ده که نه داسې وایم. که چېرې مثال دا دغه خبرې ته دی ځان متوجه کړي دا کار ونه کړي نو زه باوري یم او کوشش دې په دې وکړي په خپل فن دې ډاډه واوسېږي. هغه کوم شاعر چې غواړي شعر ولیکي باید یو ښه شاعر ته وړاندې کړي یو ښه نږدې ملګري ته وړاندې کړي چې شعر او شاعرۍ سره ډېر علاقه ولري او شعر هم لیکي. ښه دا راته ووایي اجمل اظهار صاحب چې شاعري چې ده دا الهامي کیفیت دی که فن دی که هنر دی؟ زه به داسې ووایم چې بېتاب صاحب دا الهام ده ځکه چې هغه وایي چې شاعري که الهامي کیفیت نه وي د نړۍ خلک به واړه شاعران هم داسې ده. بالکل نو واقعیت دا الهام کېږي د پروردګار د لوري که نه که چېرې مثال الهام نه وی نو هر څوک غواړي زه شاعر شم نو ولې خو هغه نشي کولی شاعر شي تر څو چې پروردګار الهام پې نه وي راوستی که نه شعر سټارټ چې کېږي له الهامه کېږي بیا ریاضت پکې شته ریاضت پکې شته. اجمل اظهار صاحب ستاسو نه نړۍ مننه چې د خپل قیمتي وخت نه مو یو څو لحظې د انعکاس راډیو ادبي فرهنګي مجلې دپاره راوبخلې. ډېره مننه له تاسو نه چې ما ته مو دعوت راکړه ډېره مننه. کور مدان د انعکاس راډیو تلویزیون دروازې هر وخت ستاسو دپاره خلاصې دي. الله مو هر کله راوله او الله مو د پښتو د ادب ګلبڼ توتي کا. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. کور مدان. درنو اوریدونکو تاسو زموږ اواز په 90.1 FM رڼا صفحه باندې له انعکاس راډیو څخه اورئ. نصر الله بیتاب ته غوږ وي چې له اجمل اظهار سره ځانګړې خبرې اترې د غزل په اړه درلودي. اوس به درته په روانه فرهنګي مجلې ادبي خپرونه کې زما همکار احمد شاه قرار د قیام الدین خادم د ژوند او شخصیت په اړه یو په زړه پورې مطلب درته وړاندې کړي. د ارواخات قیام الدین خادم لنډه پیژندنه. مرحوم قیام الدین خادم په 1286 لمریز کال د کامې ولسوالۍ په یوې روخاني کورنۍ کې دنیا ته سترګې پرانیستې دي. د خادم صاحب پلار مرحوم ملا حسام الدین اخوند په خپله سیمه کې یو مشهور او پوی عالم و. قیام الدین خادم لومړنۍ زده کړې په خپل کور کې د خپلو والدینو څخه ترسره کړي دي. خادم صاحب د اسلامي علومو زیات شمیر کتابونه لوستي وو. هغه صرف نحوه، منطق، حکمت، فقه، حدیث، تفسیر او نور مروج علوم لوستلی دي. هغه د دینی پوهې د ترلاسه کولو لپاره 15 کاله د هیواد په داخل کې او له هیواد نه بهر سفرونه کړي دي. ارواخات خادم صاحب د لومړي ځل لپاره په 1404 لمریز کال کې د کامې په ابتدایه ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دندې په سرته رسولو وګمارل شو. پس له څه مودې هغه هندوستان ته سفر وکړ. تر سفر وروسته کله چې وطن ته دوباره راوګرځېد د جلال آباد په یو ښوونځي کې د ښوونکي په توګه مقرر شو. خادم صاحب 2.5 کاله په لوړګه کې اوسېده. همدلته د شاعرۍ، لیکوالۍ او ادبیاتو سره د هغه مرموزي علاقې انکشاف پیدا کړ. همدلته په لوړګي کې کوژده او واده وکړ.
خادم صاحب په 1412 لمریز کال د لواړګي نه د کندهار ولایت ته ولاړ او هلته د کندهار د پښتو ادبي انجمن د غړي په توګه وګمارل شو. په 1414 لمریز کال د اسد د میاشتې په 25مه نیټه د هغه وخت د دولتي اړوند چارواکو په امر او دستور د پښتو ادبي انجمن له کندهار څخه کابل ته انتقال وموند چې په 1415 لمریز کال دغه انجمن په پښتو ټولنه ونومول شو. خادم صاحب 3 میاشتې د زیري د اخبار د نشرولو مسؤلیت پر غاړه درلود. په 1418 لمریز کال د طالب او ترجمې د شعبې مدیر مقرر شو او په 1420 لمریز کال د پښتو ټولنې د عمومي ریاست مرستیال او په 1421 لمریز کال د اتحاد مشرقي مدیر او په 1440 لمریز کال د دایره المعارف د ترجمې مدیر شو. په 1415 لمریز کال د تعاوني ډیپو د تفتیش لوی مدیر وټاکل شو. څه وخت وروسته د هرات ولایت ته ولېږل شو. په 1409 لمریز کال د کندهار د طلوع افغان مدیر په توګه وګمارل شو او بیا په 1413 لمریز کال د کابل مجلې د چلونکي دنده ور په غاړه شوه. ورپسې بیا په 1411 لمریز کال د سروبي د برېښنا د فابریکې د کوپراتیف لوی مدیر مقرر شو. په 1422 لمریز کال خادم صاحب د اصلاح د ورځپاڼې د مسؤل مدیر په حیث وټاکل شو. خادم صاحب په مختلفو دولتي دندو ګمارل شوی دی او په مختلفو ځایونو کې دندې سرته رسولي دي. د بیلګې په توګه د اصلاح د ورځپاڼې د مدیریت د دندې د ترسره کولو وروسته هغه څو کاله د پښتو ژبې د کورسونو مدیر او په عین وخت کې د زیري د اخبار د چلونکي دنده هم پر غاړه درلوده. ارواښاد استاد قیام الدین خادم د پښتو ژبې او ادب یو پیاوړی لیکوال، شاعر او پوی عالم و او په دې لاره کې زیات زیار ایستلی. خادم صاحب په رښتیا سره د پښتو ژبې او ادب خادم و. په همدې دلیل هغه د پښتو ژبې او ادب د ځلانده اسمان یو له رڼو ستورو څخه ګڼل کیږي. استاد د پښتو ژبې او ادب په باب پوره او په زړه پورې منظومه او منثور اثار لیکلي او یوه ښه علمي ذخیره یې زموږ د هیواد د راتلونکي نسل ته پرېښې ده چې اوس د پښتو ژبې او ادب لیوال ورباندې ویاړي. د ارواښاد استاد خادم د منظومو او منثورو اثارو ډیر په زړه پورې کتابونه لیکلي او 14 ځانګړي اثار یې چاپ شوي دي چې د هغه جملې نه یو شمېر لکه د کوچیانو اخلاقي پالنه، روحي ګلونه، د مرغلرو امیل، نوی ژوند، مکارم الاخلاق، پښتونولي، بایزید روخان، خیالي دنیا، د شریف سرګذشت او نبوغ او اوبري قرابت د چاپ بخت موندلې او یو شمیر نور اثار یې لا تروسه د هغه د خپلوانو په کورونو کې ممکن په تاخچو او یا هم الماریو کې د چاپ په انتظار زاړه شوي وي. خیالي دنیا د خادم صاحب ډیر مشهور اثر دی چې د منثورو اثارو مجموعه ده. دغه اثر ته د ادبي ټوټو مجموعه هم ویلی شو. خیالي دنیا په 1409 هجري شمسي کال د پښتو ټولنې لخوا د زرو ټوکو په تراش په 94 مخونو کې د دولتي مطبعې لخوا چاپ شوي دي. د کتاب د ټولو ادبي ټوټو شمیر 50 ته رسیږي چې هر ادبي ټوټه د افغاني ټولنې کړه وړه تمثیلوي. د کتاب ادبي ټوټو هر یوه د خپل معنا او هغو مفاهیمو له مخې چې پکې ځای شوي دي د پښتو ادب د پراخه بڼ رنګارنګ ګلان ګڼل کیږي. که دغه اثر په دقت ولوستل شي یو لوی سمندر ته ورته دی چې هر څه پکې موندل کیږي. خادم صاحب په دغو لنډو ادبي انځورونو کې مینه، محبت، د ټولنیز ژوند رازونه، ازادي، انتقاد، پرمختګ، عبادت، هنر او د ژوندانه ټولې لارې چارې لوستونکو ته ورښیي. مرحوم بینوا صاحب لیکي ښاغلی قیام الدین خادم په اوسنیو لیکوالو او شاعرانو کې د قدامت او مشرتوب حق لري. د افغاني پوهانو او ادیبانو په لومړۍ ډله کې درېږي. درنو اوریدونکو، دا په فرهنګي مجله کې د استاد قیام الدین په اړه باندې معلومات چې درته مو وړاندې کړل.
د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو تاسو احمد شاه قرار ته غوږ وئ چې د قیام الدین خادم د ژوند شخصیت اقتصادي چارو سیاسي فعالیتونو او زده کړو په اړه یې درته چمتو کړی و. تمه لرم چې دغه مطلب به مو د پام وړ ګرځېدلی وي او ډېر څه به مو ترې زده کړي وي. دا وه د دې اونۍ د انعکاس فرهنګي مجلې ادبي خپرونه چې تاسو قدرمنو ته پکې بېلابېل مطالب وړاندې شول. تر بیا و بلې فرهنګي مجلې ادبي خپرونې چې زه د محمد الکوزی ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم په پاک او سپېڅلي رب مو سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه.